الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن ان شاء الله زمونږ د درس باقاعده آغاز او د اولنی درس ابتدا ان شاء الله د نن نه ده. د تفسیر نمخ کې او د قرآن شروع کولو نمخ کې یو څو خبرې هغه دغه وضاحت ضروری چې انسان وکي، نو دغه په ذریعہ باندې انسان ته د قرآن تفسیر کې ډېری خبرې آسان شي. د ټولو نه اولنۍ خبره دا مونږ چې کوم قرآن وایو، نو د دې قرآن د ویلو نه مخکې د دې نوم وحی و، وروستو ورته بیا قرآن ویلی کېږي، کتاب ورته ویلی کېږي. دا قرآن ته مختلف نومونه ویلی کېږي. قرآن ته قرآن د دې وجې نه ویلی کېږي چې دا ډېر لوستلی شوی کتاب، نو په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات لوستل او تلاوت دا د قرآن مجید دی، نو دې وجې نه ورته قرآن وایي. قرآن لوستلی شوي کتاب ته ویلی کېږي. یو نوم کتاب دی، ذالک الکتاب. نو کتاب هم په دې بنیاد دی چې کتاب خو ټولې دنیا ته معنی معلومه ده. او ذکر هم ورته ویلی کېږي، انا نحن نزلنا الذکر. ذکر د نصیحت خبرو ته وایي او دې کې نصیحت دی. دې قرآن ته تنزیل هم ویل کېږي، او تنزیل هغه کتاب ته ویل کېږي چې په مزه لږ لږ نازل شوی. نو دا قرآن هم په 23 سال کې په مزه لږ لږ نازل شوی، دی وجې نه ورته تنزیل وایي. او دې قرآن ته فرقان هم وایي، او فرقان په عربی کې وایي هغه کتاب چې هغه د حق او د باطل په مابین کې فرق وکړي. نو نومونه دا 5 دي: قرآن، کتاب، ذکر، تنزیل او فرقان. دا نومې وروستو وګرځېد. د ټولو نه اول دا وحی ده. نو د ټولو نه اول موږ له د وحی متعلق یو څو خبرې کول پکار دي. دا وحی دا د عربی لفظ دی، او چې زمونږ علماو د عربی لغات وکتل چې د وحی معنی ولټوله، نو د وحی معنی هغه ویل چې د وحی معنی د اشاره کول. وحی په اصل کې اشاره ته وایي، او په جلتۍ سره یو طرف ته اشاره کول، یا په سترګه یا په لاس یا په کتاب کې که خیالم کړی په روډ باندې نښه لګېدلي غشی کړی وي دې طرف ته تاویږه. نو دې ټولو اشاراتو ته وحی ویلی کېږي. او په قرآن کې دا وحی استعمال شوی د اشارې دپاره د په یو ځای کې. زکریا علیه السلام خپل امتیانو ته اشاره وکړه چې تاسو تسبیحات وایي، نو د هغې لپاره قرآن د وحی لفظ استعمال کړی. فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة وعشیا. نو زکریا علیه السلام خو خبرې نه کولې، په دغه ټایم کې خبرې بندې کړې وې. او خپل د دې پوره تفصیل مخکې بیا را روان دی، د وضاحت ټایم نه دی. نو زکریا علیه السلام خپل کسانو ته اشاره وکړه چې بس تسبیحات وایي. نو قرآن لفظي وحی د اشارې دپاره استعمال کړی. کله کله پزله کې و خبر راشي او چاته خودنه پزله کې ورواچولی شي، نو هغې ته وحی وایي. واوحى ربک الی النحل. وایي ستا رب د شهدو مچو ته وحی وکړه. نو هلکه شهدو مچو ته څنګه وحی راله؟ وحی خو پیغمبرانو ته راځي. نو دلته په معنی د پویه ده. الله تعالی د شهدو مچو په زلونو کې دا پویه وغورځوله چې تاسو په چتونو باندې او په کورونو کې او په ونو کې ځان له کورونه جوړوي، او هغه دغه شان د شهدو مچۍ چې په کوم ځای کې رهایش اختیار کړي بیا ته شهد پیدا کړي. نو قرآن لفظ وحی د اشارې په معنی م استعمال کړي، او په زړه کې یو خبره غورځول د هغې په معنی کې م استعمال کړي، او کله کله وحی د وسوسې په معنی م راځي. وکذلک جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن یوحي الیهم بعضهم الی بعض. د هر نبی لپاره دشمنانی
هغه په پیریانو کې مې په انسانانو کې مې او دا پیریان او انسانان یو بل ته وسوسې وراچې په زړونو کې د وسوسې په معنی استعمال شوی دی او پیغمبر ته چې څنګه الله حکم وکړي هغې ته وحي وایي نو داسې فرشتو دپاره هم د وحي لفظ استعمال شوی اذ یوحي ربک الی الملائکه انی معکم او وحي دا فرشتو ته چې خطاب شي نو د هغې لپاره هم وحي لفظ استعمالیږي او د الهام په معنی باندې هم استعمالیږي واوحینا الی ام موسی الله وی موږ د موسی علیه السلام مور ته وحي وکړل د موسی علیه السلام مور څه پیغمبره خو نه و چې الله ورته وحي کوله نو دغلته په معنی د الهام په زړه کې موله الهام ور واچو چې که دا فرعونیان نازي استانه ستا د بچی د غېږې نه اوچتئ نو د هغې نه مخکې ته دا په تابوت کې په صندوق کې بند کړه او دریاب ته واچوه خو لنډه دا ده چې دا موږ بار بار وحي وایو نو وحي په مختلفو معنو کې استعمال شوي ده وحي په معنی د اشاره وحي په معنی د وسوسې وحي په معنی د پویا وحي په معنی د خطاب چې کوم فرشتو ته کېږي وحي په معنی د الهام لیکن په شریعت کې وحي څه ته ویل کېږي په شریعت کې وحي ویل کېږي کلام الله المنزل على نبي من انبیائه هغه کلام ته وحي ویل کېږي چې هغه د الله د طرف نه مقرر شوي انبیاو کې په یو نبي باندې نازل شي نو چې په یو نبی باندې نازل شوه کلام ته وحي ویل کېږي نو لهذا د شهدو د مچو دپاره که د وحي لفظ استعمال شوی د موسی علیه السلام د مور دپاره د وحي لفظ استعمال شوی نو دا ټول د دې تعریف نه اوس بار شو اوس به موږ وایو چې وحي څه ته وایي وحي هر هغه کلام ته ویل کېږي چې د انبیاو د الله تعالی طرف نه مقرر انبیاو کې په یو نبی باندې نازل شي نو لهذا دا تمام ته اوس بار شو خدا به اوس موږ ته پته څنګه لګي د دې آسان تعبیر درته ښیم آسان تعبیر د دې دا دی چې موږ ته به څه پته لګي چې په دې قرآن کې دا لفظ وحي استعمال شوی دی نو دا هغه د خدایي وحي دپاره دی او که نه د دې نه چې دا نورې کومې معنی مراد دی د هغې دپاره استعمال شوی نو د هغې آسان تعبیر چې دی نو هغه دا دی کېدای شي زموږ د بعضو ملګرو په ذهن کې را نه شي خو چونکې علما او طلبا چې کم درس اوري نو هغو بیا په دې خبره باندې بیا هغو پوهېږي نو دا زمونږ د شریعت او زمونږ د صرفو قاعده ده چې قرآن دا لفظ وحي په مزیدو کې استعمال کی هغه ابواب چې هغه د مزیداتو نه دي وکذلک یوحي دا باب افعال له نو دا بیا د نورو معنو دپاره استعمالیږي او که صرف لفظ وحي استعمال شي واوحایا نو دا به خاص د انبیاو د وحي سره بس دا آسان تعبیر شو بهرحال په نبی علیه صلات وسلام باندې چې کومه وحي راغلی ده نو ټیک ده چې دا لفظ وحي په نورو معنو کې استعمال شوی ده لیکن په انبیاو باندې د آسمان نه راغلی پیغام ته څه ویل کېږي وحي بیا زمونږ دا وحي په دوو قسمو ده یو هغه وحي وه چې په څه ذریعه به الله تعالی د نبی علیه السلام زړه ته خبر راورسوله خو هغه وحي به په څه خاص کتاب په خاصو الفاظو ونه لیکلی شوه اوس د نبی علیه السلام زړه له به یو خبره الله راورسوله او د حق خبرې مفهوم به نبی علیه السلام په خپلو الفاظو مبارکو سره بیانو نو دې ته وایي احادیث اوس د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه چې څومره احادیث راوتي دا ټول وحي ده خو الفاظ ولا نبی علیه السلام خپل مقرر کړي بس الله ولا په زړه کې خبره غورځولې ده او نبی علیه السلام هغه خبره په خپلو پاکو کلماتو سره ادا کړې ده دیو جن قرآن وایي وما ينطق عن الهوا نبی علیه السلام یوه خبره په خپل خواهش او په خپله خوښه نه ده کړې د نبی علیه السلام د خولې نه که هره خبر راوتلې ده نو هغه د چا د جانب نه وه د الله لهذا د الله تعالی د طرف نه چې کومه وحي راغلې ده او هغه وحي په خاص کلماتو سره په کتاب کې نه ده لیکلی شوی بلکې د هغې مفهوم نبی علیه السلام بیان کړی نو دې ته وحي غیر مطلوع وایي هغه وحي چې د هغې تلاوت نه کېږي د هغې نوم دویم نوم د هغې احادیث مبارکه دي او یو هغه وحي ده چې د اسمان نه به مکه خبره نبی علیه السلام ته راله خو حکم به ورته دا و چې دا خبره به زما په کلماتو زما په د الفاظو سره استعمالوئ دا به هم په دقه الفاظو سره لیکئ نو عام احادیث چې دي نو دا هم د الله د طرف نه وحي وه لیکن د هغې دپاره د الفاظو پابندي نه وه الفاظ به نبی علیه السلام خپل بیانوي لیکن قرآن یو داسې وحي ده چې دې کې دا پابندي وه چې دا وحي به ته امت ته بیانوي خو الفاظ به هم دا استعمالوي کوم چې موږ درلېږلي
ځکه به چې کم حکم راغی د اسمان نه د وحي په صورت کې نو د هغې دپاره به هم اق الفاظ استعمالېده کوم چې به د الله رب ذوالجلال له طرف نه راغلي جبریل امین نو وزیم ذلک الکتاب لا ریب فیه نو دا یو حکم دی نبی علیه السلام ته راغلی دی او وحي ده نو دا وحي د الله د طرف نه راغلی ده او په هغه الفاظو باندې لیکلی شوي ده په کوم الفاظو کې جبریل علیه السلام راوړی ده او زه حدیث ویم انما الاعمال بالنیات المرء مع من احب نو دا هغه احادیث دي چې مفهوم د الله د طرف نه راغلی خو الفاظو ته دا جامه چا ورغوستې ده نبی علیه الصلاة والسلام نو لهذا دواړه وحي دي خو یو ته وحي مطلوع وي هغه وحي چې د هغې تلاوت کېږي الفاظ هم د الله د طرف نه مفهوم هم هغه دی معنی هم هغه دي او الفاظ هم ول الله مقرر کړي چې دا به وایي نو دغې ته وحي مطلوع وي یو وحي غیر مطلوع دی هغه کلمات چې مفهوم او مطلب د نبی علیه السلام زړه ته راغورځولی شوی دی خو الفاظ ولا نبی علیه السلام خپل جوړ کړي نو هغې ته نو زمونږ چې څنګه په قرآن باندې ایمان دی او مونږ وایو دا د الله تعالی د طرف نه وحي ده نو دقه شان زمونږ ایمان په څه باندې دی په احادیثو چې دا هم د الله تعالی د طرف نه راغلي کلمات دي اوس د دې وحي ضرورت مونږ ته ولې دی اوس یو سړی وایي چې یاره د دې دومره لوی قرآن او د دې کلام ضرورت ولې دی نو په دنیا کې عقلی خبره ده زه کوم هر انسان دا مني چې یاره زه د ابتدا نه نیم بلکې زه څه وخت کې نه وم پیدا شویم لکه انګریز نه م تپوس وکړه چې ستا ډیټ اف برث سره لکه مطلب دا چې ته په کم تاریخ پیدا شوی نو به زه په پلان کې تاریخ پیدا شوم نو انګریزان او کافران هم دا مني چې موږ د څه وخت نه پیدا یو دی وخت نه مخکې نه او بیا هر انسان دا مني که الله منیو که نه مني خو دا خبره مني چې داسې وخت به ما راتلونکی دی چې زه به بیا نیم نو هر انسان دا مني چې زه مخکې نه وم او هر انسان دا مني چې زه به د دې نه پس نیمه نو چې مخکې نه وم او بیا به م رستو نیمه نو په دې منځ کې زه اخر راغلی سړی زه اخر څله راغلی چې د ځنګلونو کې د ګرځېدو لپاره راغلی او الله دې زمونږ حفاظت وکړي لکه مثلا د انګریزان دي دیو ته د خپل ژوند مقصد نه دی معلوم نو څوک په سیکلو باندې په ټوله دنیا کې ګرځي څوک د دې بلډینګ نه هغه بلډینګ ته رسۍ وغځوي او په هغې باندې رواني څوک غر سر ته وخېږي او راولوېږي او پته یې ونه لګي ولې چې څه مقصدي مقصد ورته نه دی معلوم چې زما د ژوند اخر څه مقصد دی نو په ګرانو کارونو کې څوک خولې کې شیشې اچوي په هغې باندې تجربې کوي نو دا مشکل کارونه ولې کوي وجه دا ده چې د خپل مقصد یې دی چې زما څه مقصد دی زما مقصد دا چې زه رب ذوالجلال وپېژنم زه الله وپېژنم زه محمد رسول الله وپېژنم او دا دومره ضخیم کتاب یقین وکئ موږ ته د دې ګوره هغه حقیقت به راته الله تعالی نصیب کړي ورنه ډېر صحابه داسې وو چې وایي دې قرآن ته به کتاب دا پاڼې به یې نیولې وي او جړل به ورته چې هذا کلام ربي دا زما د رب کلام دی لکه دا الفاظ الله را لېږلي دي موږ که زمونږ یو ډېر پلاري روري او ډېر راته ګراني و هغه موږ ته ډېره موده پس خط راولېږي نو هر سړي خط د ځان څه نیولی یاره وایي دا یې ما ته رالیږلی نو دغه شان دا د الله تعالی کلام دی نو یې لکه چې اوس یو سړی مخکې نه را پیدا شو او دې نه پس به بیا هم نه نو د ده خو به څه مقصد خو یي که نه نو د دقه مقصد د واضحه کولو دپاره الله رب ذوالجلال موږ دپاره وحي رالیږلی زمونږ دپاره وحي را لېږلې ده ورنه د دنیا ته د انسان دومره د سختو مراحلو نه تېرېږي او ماشوم پیدا شي او بیا پرورش د هغې کېږي او هغه لوی کېږي دا دومره سخت مراحل د ماشوم او دغه شان دی نه بیا انسان جوړ شي او بیا د دنیا نه رسخت شي او دا دومره تکالیف او مشقتونه تېر کړي نو یا لکه دا بې مقصده دی که نه څه مقصد له به راغلی مقصد دی نو دا هغه مقصد د واضحه کولو دپاره الله تعالی وحي را لېږلی نو دی وجې نه دا ما تاسو ته یو عقلي ضرورت ووایو نو لهذا دا وحي دا د انسان ضرورت دی چې د خپل مقصد معلوم شي ورنه چې کم خلک بې مقصده زندگی تیروي که نه نو لهذا هغو د دې ژوند نه خوشحاله نه دا چې څومره ترقي یافته ممالک دي ګاډي ورته فري دي لکه مطلب په اسانه ورته ګاډي میلاویږي غټې غټې بنګلې دي هر څیز په مشیندرو دی د هغو په لارو کوڅو کې به تاسو نالې هم څښاوي نه لیکن د ټول نه زیاتې خودکشیانې هغو کوي ولې چې د هغو نه خپل مقصد ورکوي
او زمونږ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب فرمایي وای ګوره زمونږ داخله کوئی چې یاره مونږ ته به خوشحالي اله میلاو شي چې مونږ ته ازادي میلاو شي زمونږ ښځې په ازاده وګرځي چې په مونږ باندې هېڅ روک ټوک نه چې کم پارک ته ورځو او د کمې جینۍ او د کمې زنانه لاس نیسو چې هغه مونږ ته ازادي په دې کې به خوشحالي نو شیخ الاسلام سے فرمایي وای ما د ټولې دنیا چکر والی دی په کومو ممالکو کې چې دا ازادي ده اقا ممالکو کې د خودکشیانو تعداد زیات دی خودکشیانې کوي ولې چې سکون نشته په دې څیزونو کې سکون د الله په بندګۍ کې دی په دې پابندۍ کې دی دا چې ماسپښین اذان وشي او دا موټي دې رانغښتي جومات ته رامنډې وي سکون په دې کې دی دا چې یوه میاشت په سخته ګرمۍ کې چې زمونږ مزدور طبقه چې کوم نه نو هغه پردی بوجۍ اوچتوي او دغه شان دکانداران او دغه شان په نور باندې کار کوونکي مسلمانان په مسافرو کې په خپل وطن کې او یوه میاشت روژه نیولي د سهار نه د ماښامه پورې یو ګوټ هم په پټ هم نه کوي دې ته بندګي وي سکون په دې کې نو لہذا قرآن بار نبی علیہ السلام ته ولې وایي نبی علیہ السلام فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد زمونږ خلک ګورئ نن سبا د یورپ او د انګریزانو نه ډېر متاثره دي او داسې ترقي وکړه او هغو دا چل وکړو حالانکې قرآن موږ ته پخوا نه ویلي چې په دې ښارونو کې او په دې علاقو کې په دې ممالکو کې دا ګرځېدل اوړېدل له کافرانو ګورئ تاسو په دوکه کې ونه غورځئ دا قرآن پخوا نه ویلي فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دا خلک چې داسې په مستۍ سره اوړي راوړي دا ګورئ تاسو په دوکه کې ونه غورځئ د دې لپاره دا عارضي دنیا ده آخري دنیا چې کوم مقصدي ژوند دی هغه وروستو را روان دی په بهرحال چې چا خپل مقصد وپېژندو نو دغه مقصد د پیژنګلو لپاره الله تعالی دا وحی را لېږلې ده نو چې چا وپېژندو نو هغه ته به سکوني نو ما یو ځل په درس کې روزانه چې زما هلته کوم درسي په هغې کې ما دا خبره کړې وه چې یاره کفار چې کم دی که نه که دیو ډېر نه ډېر په ترقي یافته دور کې ولې نه خو دیو ته زړه سکون نه حاصل او سکون په دې مات ګوډ ژوند کې دی مسلمان چې دی دا مکمل ازادي نشي اختیارولی په دې کې ورته سکون دی نو دا خبره ما وکړه نو هلته یو نوجوان دی ډېر تعلیم یافته نوجوان دی ډېر ښه معلومات لري نو هغه ماته وی چې تاسو دا خبره وکړه نو بیا ما د شپې نه په دې باندې یو تحقیق کتون وایي هغه اوس تاسو ته بیانوم وایي تحقیق یې دا کړی چې په ټوله دنیا کې د ټولو نه بدم نه ملکونو کې په 14 نمبر باندې زموږ پاکستان لیکلی چې دې کې بدامني ده نو په ټوله دنیا کې په 14 نمبر باندې بدم نه ملک دا پاکستان دی دا هغه یو انګریز تحقیق کړی لیکن وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې په ټوله دنیا کې د اطمینان او د مطمئن په اعتبار سره ټول نه اول نمبر هم دا دی ښه مطمئن دي ښه خوشحاله دي نو ما هغه ته خندل مال د دې منظر ما په خپله لیدلی چې یو ځل موږ په سکار باندې په اسلام آباد کې نو هلته تللي نو اخوا دغه کې دماکه شوي وه په چوک کې او دنیا خلک پکې شهیدان شوي او دې خوا یو هوټل ته موږ ورغلو ښه خلک بېغمه ناستو او په هوټل کې چیس کو او کرکټ میچ لګېدلی و هغې ته ناستو نو مال دې ته چې مطمئن قوم نه وی نو څه به نو دا څه برکت دی دا چې دی نو دا د دیندارۍ برکت دی دا د لمونځ او دس برکت دی چې یاره د دې دومره تکالیفو باوجود چې کوم دی نو دیو مطمئن دي نو دا اطمینان دا هر څه الله تعالی په دین کې خو برحال مقصد مې دا و چې یو انسان د اول نه اخره پورې د پیدایش نه واله تر د وفاته پورې د خپل ژوند مقصد ونه پیژندو نو دی ناکام و نامراده لاړ او چې د خپل ژوند مقصد وپېژندو نو آخرت کې به هم کامیابي او په دنیا کې که ورته دنیایي نعمتونه نه حاصل خو اطمینان به ورته حاصل د دقې مقصد د زده کړې دپاره الله تعالی زموږ دپاره وحي را لېږلې ده بل د وحي ضرورت ولې الله تعالی خو موږ له حواس هم را کړي عقل هم راله را کړی نو بیا د وحي په ذریعه باندې الله تعالی موږ ته ولې علم را کوي ګوره مقصد چې ته پېژنې خپل مقصد نو دا به په علم سره پېژنې چې تا ته څو پورې علم نه نو ته خپل مقصد نشي معلومولی لکه اوس مثلا یو سړی دې نه په گاډي کې کینو چېرته روان دی نو دنه ته تپوس وکړي ته په څه کار روان دی به یاره زما پلان کې ځای کې کار دی ډاکټر لزم خو ده کې عقل دی ځکه دې تاله د خپل مقصد جواب درکړي او که یو لیونی په دې روډ باندې ښکته رواني نه د هغه نه څوک تپوس کوي نه هغه خپل مقصد چاته بیانولی شي نو خپل مقصد معلومولو دپاره څه شی ضروري دی علم نو د دې علم درې ذرایع الله تعالی موږ له راکړي یو ته حواس وایي چې
چې په دې باندې موږ ته علم حاصلېږي. حواس دې 5 څیزونو ته وایي. ګوره دا یو لاس، سترګې دي، پوزه ده، په دې باندې بوی راکاږو موږ، غوږونه، ذایقه، دا ژبه. دا 5 څیزونه چې دي نو دې سره موږ ته علم حاصلېږي. لکه اوس مثلا زه دې طرف ته ګورم او ما دلته لاس کېښود نو ما ته پته ولګېده چې دا د خالد صاحب سر دی که نه. نو مطلب دا دی چې لکه په قرآن مې لاس نه دی ایښی، د هغه په سر باندې مې لاس ایښی. نو ما دې مزغو ته دا علم چا راولېږو؟ دا د لاس د حس، د لاس د حس. زه هغه طرف ته ګورم داسې ګورم زم دا پټه ده قرآن دا دی، اینه دی پاڼه. نو زه ورته ګورم نه او زما د ګوتو زما د مزغو له کنیکشن ورکوي دا پاڼه باندې تا لاس ایښی. نو دا علم چې کوم دی نو دا په دې حواسو انسان ته حاصلېږي په لاس. هغه زه دلته ناست یم او لرې لرې پورې ګورم، ما ته هر څه ښکاري الحمدلله. دغه شان چې کوم دی نو زه دلته ناست یم اواز اورم، نو چې بار ګاډی ارنډ ووایي که نه نو ما به ګاډی نه لیدلی او زما دا غوږ به دې مضغو ته ووایي چې بار ګاډی دی، دا د ګاډي اواز. نو دا علم په دې حواسو معلومیږي. اوس مثلا تا یو نوڼۍ راوچته کړه او چې تا څنګه دې پوزې ته نږدې کړه، د خولې ته دې نږدې کولو نو دلته ته چوکیدار ولاړ دی دا پوزه एकदम هغه وایي هلکه دا ترکاري څښا شوې ده ګوره بوی بدبودار دی اخوایي که نو بېرته به ګزاري. نو دلته د قوت شامې دی بوی چې کوم دی نو एकदम ستا مزغو له علم ورکو چې ګوره خیال کوه دا څیز بدل دی او که خوشبوی برابري، خو چې کله تا په دې ژبه باندې کېښوده نو لا معدې ته به تلی نه وي، دې ژبې به دماغو ته ډایرکټ حلویلی چې ګوره داسې مالګې پکې اړولې ده چې ګوره خیال کوه چې ورتېری نه کړي. یا چې کوم دی نو یو ځای کې ما کس ته ویل ملیاره ویل شی خامخا نو ملکچی راوړي نو ګوره بیا پیکه راوړي. نو ترماس کې جدا نورو خلکو له خوږ چای راوړو، ما له په چینک کې پیکه راوړو. تاسو یقین وکړئ چې هغه پیکه نه ما یو ګوټ وکړو نو مال دا له پیکه دی چې د خوږ والا ترماس به سهالي ادې په شیشه پسې نه انخطرې چینو د لاس. نو بهرحال نو اصل کې چې هغه ته ژبې له څنګه وروړي تا ته پته ولګي چې هلکه ګوره چیني پکې ډېر دي. نو دا ټول حواسو په ذریعه موږ ته څه حاصلېږي؟ علم. د ژبې په ذریعه علم دی، د پوزې په ذریعه علم دی، د غوږ په ذریعه علم دی، د سترګو په ذریعه علم دی، د لاس په ذریعه علم دی. خو یاد ساتئ چې د دې ټولو په ذریعه موږ ته علم حاصلېږي، لیکن د دوی څه نه څه ځای پورې د دیو حد دی. اخوا د دیو کار بیا نه د لاس کار هغه ځای پورې چې کوم ځای پورې لاس رسي. اوس د دې لاس په ذریعه زه چې کوم علم حاصلوم هغه ځای پورې حاصلولی شم چې کوم ځای ته زما لاس رسي. نو هغه کړکۍ ته زما لاس نه رسي چې یاره دا شیشه ده او که دا هغه فایبر ګلاس ورته وایي که څه هغه لګېدلی یا چې کوم دی نو دا په دې کړکۍ کې لرګی لګېدلی که اوسپنه لګېدلی دې ځای نه زه نه شم معلومولی. نو د دې په ذریعه موږ ته علم حاصلېږي، لیکن د دې دایره څه ده؟ محدود. سترګې هغې ځای پورې کار کوي کوم ځای پورې چې پناه دې دیوال نه خو ما ته څه نه ښکارېږي، بس زما د سترګو دایره ختم څه ځای پورې به زه اورم اخوا زه نه اورم. نو د دې ټولو اشیاو په ذریعه موږ ته علم حاصلېږي، لیکن د دې دایره محدود ده. دا دایره چې کله ختمه شي نو د دې نه اخوا بیا یو بل څیز شروع کېږي چې هغې ته ویلی کېږي عقل. لکه مثلا دا دیوال دی، دې دیوال ته چې ما وکتل نو په دې باندې دا سپین رنګ ما ته ښکاره شو. نو دیوال ما ولیدو په سترګو، په دې دیوال کې دا سپین رنګ ما ولیدو په سترګو، نو دا علم خو ما ته د حواسو په ذریعه حاصل شو، لیکن دا چې چا جوړوو هغه په هغه ټایم کې دا ما په سترګو نه دی لیدلی. نو دا فیصله به زه په عقل کوم چې یاره جوړ کړی دی خو یو ډېر ماهر سړي جوړ کړی دی. نو رنګ مې په سترګو باندې په نظر راغی، لیکن د جوړونکي تصور زما ذهن ته په څه باندې راغی؟ په عقل سره. نو لہذا د حواسو کار چې په کوم ځای کې ختم شي نو هلته بیا د عقل دایره کار شروع شي. خو څنګه چې د حواسو دایره محدود ده داسې د عقل دایره محدود ده. یو ځای کې عقل کار پرېږدي په یو ځای کې بیا عقل کار پرېږدي، نو هلته د علم یو بله ذریعه ده چې هغې ته وایي وحي. او ګوره یاد ساته چې وحي به تا ته بیانویم هغه څیز چې هغه عقل کې نه راځي. کم څیز چې په عقل کې راځي او کم څیز الله تعالی عقل ته حواله کړی نو هغه په وحي کې نه بیانوي. دې وجې نه قرآن به تا ته دا نه وایي چې ته کمپیوټر به څنګه جوړې. قرآن به تا ته دا نه وایي چې د جاز د جوړولو طریقه دا ده، دا تا ته نه وایي. ولې چې دا کار هغه عقل ته حواله کړی. بعضې خلک وایي یاره په دې قرآن کې د جاز ذکر ولې نشته او په دې قرآن کې د ریل ګاډي د جوړولو دغه ولې نشته، ذکر ولې نشته؟
نو د قرآن نه ریلګاډی او کمپیوټر او جاز غوښتل داسې دي لکه پوزه چې سړي رانیولي او چاقو ورته نیولی چې ته اورې ولې نه پوزې ته وایي پوزې ته وایي ته اورې ولې نه او یا غوږ ته وایي ته یینې ولې نه ګورې ولې نه نو هلکه هر سړی به ورته وایي چې هلکه احمقه پوزه چې ده نو د خپل کار دی او د غوږ خپل کار دی نو د عقل خپل کار دی او د وحي خپل کار دی وحي به تا ته هغه څیزونه بیانوي هغه څیزونه به تا ته بیانوي کم چې د عقل د دایرې نه باري نو لهذا پر دنیا کې چې څومره ترقي یافته کارونه کېږي دا ټول د وحي دا ټول د عقل پیداوار دی او دا الله تعالی عقل ته حواله کړي لکه اوس مثال کې طور پر زه به تاسو سره دی یو مثال ویم په قرآن کې او په حدیث کې داسې سزا نشته چې په هغې کې دا ویلي داسې نشته بیا د بیرې ما پې د الفاظ دغه دي په قرآن کې دا نه دي ویلي نه په حدیث کې چې او مسلمانانو تاسو ډک او دسماته مه خورئ دی نه دي ویلي یا تاسو تش او دسماته چې کوم دی نو دا مس کوئ دی نه دي ویلي ولې هر عقلمند په دې باندې پوهېږي چې دا د خوړو څیز نه دی نو چې دا خبره په عقل سره راتلی شو نو اړو په وحي کې بیان نه کړه ولې دا خو عقلمند سړی په دې خبره پوهېږي چې دا څیز چې کوم دی نو دا د خوړو نه دی لیکن دا خبره چې ده نو دا اوس د وحي کار دی چې آیا د دې تشو بولو د دارون عذاب قبر جوړیږي که نه جوړیږي نو دا خبره په عقل کې نه راتله ځکه نبي علیه السلام په وحي کې بیان کړه استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه تاسو د تش او دسماتي د دارون او د دینه چې کوم دی نو ځان ساتئ استنجا په صحیح طریقه کوئ چې کوئ په داسې ځای کې کښېنئ چې دارې درته نه کېږي نو ولې چې د دې نه عذاب قبر جوړیږي نو تاسو د دې دوو خبرونو اندازه لګولی شئ چې مخورئ او مسکئ دا ذکر په قرآن کې نشته او په حدیث کې لیکن ځان ته ساتئ هسې نه چې عذاب قبر دې جوړ شي دا خبره په وحي کې شته ولې د اولنۍ خبرې تعلق د عقل سره او د دویمې خبرې تعلق د وحي عقل سره نه نو ځکه الله تعالی په څه کې بیان کړه په وحي کې دا خبره زه بعض ځایونو کې اکثر د درس کې مې کړې ده چې قرآن هغه څیز بیانوي کم څیز چې د حواسو د عقل د دایرې نه باري هغه بیانوي لکه مثلا قبر کې بستانه سوال جواب کیږي یا په قبر کې عذاب دی یا قبر د نیک عمل سړي لپاره فراخ شي اوس دا داسې خبرې دي چې دا نه موږ په حواسو معلومولی شو هلکه په دنیا کې داسې اوسه پورې چا داسې ویلي چې په پلانکي خبر باندې مې لاس کېښودو نو دننه نه پکې اور را روانو داسې چا کړي ده نشته د قبر د عذاب او یا یو سړي ورته قبر کې سوری کړی پوزه ایښي چې آیا دې نه د جنت د ګلابونو خوشبو راځي که نه راځي نو د قبر عذاب او د قبر راحت او نعمتونه دا نه په حواسو معلومیږي نه په عقل اوسه پورې داسې لیباټري نه ده ایجاد شوي چې هغې د قبر خاوره ټیسټ کړي چې آیا په دې کې د مړي ته دننه عذاب دی او که نه راحت داسې ایجاد ده نه ده نو د قبر عذاب دغه شان پل صراط د الله ذات باری تعالی وجود قیامت جنت جهنم دا هغه څیزونه دي چې دا نه په حواسو معلومیږي نه په عقل معلومیږي نو ځکه قرآن دا د څه په ذریعه بیان کړه د وحي په ذریعه نو موږ چې په ایمان راوړو نو چې څنګه ته په ژبه باندې یو څیز کېدی او ته یې فیصله کولی شي چې دا خوږ دی نو چې څنګه د ژبې په فیصله باندې ته یقین کې د غوږ په فیصله باندې یقین کې د عقل په فیصله یقین کې نو د هغې نه زیات یقین به د الله تعالی په وحي باندې په کلام الهي باندې کې دا به ستا څنګه کمزورې عقیده چې د خپلې ژبې فیصله منې چې دا څیز خوږ دی د خپل غوږ فیصله منې چې او دې ځای نه اواز را روان دی نو مړه د خپلې ژبې او د خپل غوږ منې او د احکم الحاکمین د ذات د کتاب نه منې دا څومره عجیبه خبره لکه د قرآن نم د الله خبره چې ده نو دا ستا د ژبې نم ډېره کمزورې شوه نو د ژبې خبره منې یا دنیایي یو ساینسدان دی او هغه د عقل په بنیاد فیصلې کوي نو د یو ساینسدان خبره د هغه د عقل په بنیاد باندې تسلیمې لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه تسلیمې ساینسدانان وایي یاره دومره سیارې دي او د ټول نه نږدې سپوږمۍ ده او بیا پسې داسې مشتري او بیا زهره او اخرنۍ سیاره پلوټو ده مونږ ټول وایو بلکل یار اخرنۍ سیاره چې ده نو پلوټو ده لیکن چې نبی علیه السلام وایي چې او الله یو نظام جوړ کړی عرش دی کرسی ده جنت دی جهنم دی یاره دې باره کې زه لږ داسې کنفیوز یم
نو د ساينسدان په خبره کې نه کنفیوز چې هغه د عقل په بنیاد کوي، لیکن د احکم الحاکمین ذات او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د قران په خبره کې بیا ته کنفیوز شي. نو دا تا د الله خبرې له دومره حیثیت امر نه کو څومره چې خپل جبې لور کې او څومره چې خپل غوږ لور کې. او بهرحال مقصد زما د خبرې دا دی چې قران عام طور باندې هغه چیز بیانوي چې کم تعلق د حواس او د وحی. نو زما په خبر به تاسو اوس په یو مثال پوه شئ. د نبی رسول الله په زمانه کې دروغجن پیغمبر ښکارا شوی چې مسلمه کذاب نومو، مسلمه کذاب. او نبی رسول الله صحابه د خپل بیماری په حالت کې لشکر تیار کړو او وصیت یې کړو چې د غم به وکړي. وره زه خو نه لاړم د غم به وکړي. دی مسلمه کذاب چې کم دی نو د ډیر وخت خپل خلکو ته ویل چې زه د الله پیغمبر یم. نو بیا ورته د خپل امتیانو ویل د بکواسیاتو چې ته دومره پیغمبر نو څه وحي خو را باندې اوسه پورې نازل نه شوه. نو هغې ورته وایي چې یاره وحي او د دې ډېره عجیبه خبره ده. په هغه زمانه کې یو دا پیغمبر و دروغجن اسود عنسی و، خو هغه د نبی رسول الله په زمانه کې د نبی رسول الله په ژوند باندې فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنہ قتل کړو، هغه یمن کې. او یو ښځه را پاسېده ویل زه پیغمبر یم او د هغې نوم سجاح و. سجاح نو دا چې کله ابوبکر د نبی رسول الله د وفات نه پس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دوی خلاف لشکر ولېږو. نو دوه ګروپونو کې لېږلی و. د یو لشکر سربراه خالد ابن ولید رضی الله عنه او د بل لشکر سربراه اکرمه ابن ابي جهل. ګوره د ابو جهل زوی اکرمه رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکر بیا سي په سالاب چې دیو کله هلته روان شو نو بیا دا ښځه ویرېده. د ښځې بیا د مسلمه کذاب پسې منډه کړه چې په موږ پسې خو لشکر راغی، نو راځه دواړه یو ځای مقابله کوو. نو د مسلمه کذاب امتیان هم ورته په انتظار دی او دا نورم او دا زنانه د مسلمه کذاب خواله لاړه. نو دواړه یو دروغجن پیغمبر او بل چې کوم نو ښځه پیغمبر او دروغجنه دواړه یو ځای شو. نو دواړو نکاح وکړه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د مسلمانانو د لشکر مقابله به اله کېږي چې کله ما او تا یو یو. دواړو خپل منځ کې نکاح وکړه. نو چې بار راووته نو هغه خپل امتیانو ته یې څه چلې وکړو، ما خو د دې بل پیغمبر سره دغه وکړه نکاح، اوس به نیم حکومت او نیمه مشري د دې نیمه به زما وي. نو هغې ویل چې تا اوس دومره غټه نکاح وکړه او موږ ستا دومره منونکي یو که نه، نو لهذا تاله په دې نکاح کې خو دې په مهر کې خو څه وغواړه که نه، مهر خو دې وغواړه. تا ویل او دا خبره خو هم صحیح ده. بجلیګر مولي صاحب خبره الله دې قبر د نور نه ډکي. وایي تاسو هغه سرکوزي وایي که ما هم د خدای دعوه وکړه یو 1000-2000 ما پسې به هم راپسي. وایي که ما داسې دعوه وکړه وایي دا په هر چا پسې ورپسې. نو په دغه ښځه پسې دنیا خلک ورپسې وایي دا زموږ پیغمبره ده. نو چې بیا رالو نو ښځه خپل کسان ورته وایي چې تا ورته نکاح وکړه نو مهر ترې وغواړه. نو مسلمه کذاب چې کوم دی نو هغه په هغې پسې دا ښځه بېرته ورله. وایي زما امتیان زما نه مطالبه کوي چې یاره مهر. نو هغه ته یې لاړ شه ستا امتیانو ته ووایه چې 5 وخته مونځ دی 2 وخته مونځ مې راته ماف کو په مهر کې. نو چې رالو جو بس هغه خپل کسانو ته ښځې ویلل په مهر کې راته 2 وخته مونځ ماف کو. بس هغه خوشحاله شو زه دا خو مزید چې د 5 په ځای باندې 3 شو. خو بهرحال هسې دا لکه هغه عقل باندې پردې پرېوتې دیو پسې هم خلک ورپسې وو. او یو صحابي وایي په جنګ کې مقصدي خبره ته زه وروسته کوم، په دې جنګ کې یو صحابي وایي چې زه د یو کس سره مخامخ شوم د مسلمه کذاب د دې لشکر. نو ما ورته وویل چې الکه ته خو ما وپېژندې د مسلمه کذاب د دې دروغجن پیغمبر په دې لشکر کې یو کس و. یو صحابي راونیو وایي هلکه ته خو مدینې ته نه وې راغلی او یې درغلی وم او تا خو زمونږ په پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه و راوړی. وایي راوړی مې و. نو وایي ته زمونږ پیغمبر حق نه منې؟ وایي بلکل یې منم چې حق پیغمبر دی. او دا د چا د طرفه چې جنګېږي دا دروغجن نه دی؟ وایي بلکل دروغجن دی. نو ظالمه چې دومره اقرار کوي نو بیا ولې جنګېږي زمونږ سره؟ وایي مړه وایي ستاسو د قبیلې د رښتوني پیغمبر نه ما ته د خپلې قبیلې دروغجن پیغمبر غوره دی. که دروغجن دی خو زما د قبیلې دی. داسې قسمه خلک. نو د دقه مسلمه کذاب نه چا مطالبه وکړه؟ دا زر ته د حواسو د علم او د وحي دا خبره کوم. اوس به په مثال به هم پوه شو. د ده نه چا تپوس وکړو چې ته څنګه زمونږ پیغمبر یې په تا خو اوسه پورې وحي رانله؟ نو هغه ورته ویل چې ګوره
ان قریب راتلو والا ده. نو چې راتلو والا ده نو د سکارې وکړو چې لږې ورځې پس خلک راغونکو چې راشي په ما باندې وحي راله. څنګه وحي ده؟ نو هغه وی چې وحي د الله له طرف نه دا راله چې الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، لکه قرآن کې دی که نه القارعه ملقارعه وما ادراک ملقارعه. نو دته داسې جوړ کول الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، هاتی او سلوی شان دی د دې هاتی، وما ادراک ملفیل، او تا ته څه پته چې دا هاتی څه شی چې دا وحي واوروله. او بیا د هاتی تعریف کړی چې لحم طویل غوښه داسې ځوړنده ځوړنده ده، غوټه غوټه غوښه ده او دا د وغه ده، بکواسیات یې کړي. یوې زنانه وله جواب ورکړو چې زه اقرار کوم چې ته دروغجن پیغمبر یې. وی ولې؟ ستا د دې وحي نه دا پته لګي ته دروغجن یې. اخر دې ورته دا جواب ورکړو چې قرآن په کوم ځای کې وایي وما ادراک مل قارعه، نو دا د داسې څیز په باره کې وایي چې هغه څیز په حواسو په عقل نه معلومیږي، د هغې سره وایي. لکه چې قیامت، القارعه قیامت ته وایي، د قیامت آواز ته وایي. ان انزلناه فی ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر دا رانیو نه رانیوی کی، لیلة القدر شپه چې په لیدو باندې نه لیدلی کی. نو قرآن وما ادراک او دا مل لفظ دا په هغه ځای کې استعمالی چې کم څیز د حواسو باندې نه معلومیږي او د عقل په ذریعه باندې، او تا وما ادراک په هغه ځای کې استعمال کو کم څیز چې په حواسو. الفیل ملفیل آتی و آتی څه ته وایي؟ وایي د دې د ویلو څه ضرورت دی، مخامخ ورته ګوره دغه آتی دی که نو هاتی خو په نظر راځي. نو تا څنګه ویل چې وما ادراک ملفیل؟ نو په دقه ځای کې هغه شرمنده شو، خاموش شو. او دقه شان طلیحه اسدین یو دروغجن پیغمبر و، په هغه پسې چې صحابه لشکر ورورسېدو په هغه پسې چې ورورسېدو نو دا څلورو په هغه زمانه کې اسود عنسی نوم نو هغه د نبی اسلام په زمانه کې فیروز دلمی رضی الله تعالی عنہ زه ته رسولو. مسلمه کذاب او دا د خالد ابن ولید رضی الله عنه او د اکرمه رضی الله تعالی عنہ په عمله کې چې کوم نه نو دغه مردار شو. او دا خزه چې نو دا بیا ګمنام شوی د ورکه ده، دی پته نه لګي چې دا چرته تللی، دا تاریخ نه ورکه ده. او طلیحه اسدی باندې چې کله صحابه ورلو نو داغه لشکر را مخامخ شو. چې لشکر را مخامخ شو نو د پس خپل کسان رالو چې کوم د لشکر سی په سالارو ډیر مشهور کس دی عینه بن حسن نومو. اپ سراغه چې د پیغمبرانو مدد له پرشتي را کوزي. و زمونږ د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کوم لشکر را لګل دي سره مقابله ده، نو زمونږ مدد له پرشتي کله راځي. او الله سوې چې و جنگيږو کوونه جنگيږو. د دروغجن پیغمبر ته طلیحه سدید و هغه په سر صادر راواچو چې ورېګه آینده د اوس چې کم نه نو دغه وحي را باندې را روانه ده. هلته لشکر را نږدې شو، دلته دی ویله وحي نه ده راغلی. نو جنگ شروع شو. دا سر سپه سالار بیا راغی وایي څه وحي د باندې راله که رانه له، وایي تاسو جنګېږئ راځي. نو بس بیا چې کم دی نو چې لږ ساعت جنگ خصم ګرم شو، دیو شکست ته نږدې شو. نو بس یې رالو وایي تا دې خدای تباه کړي، دا ته څنګه پیغمبر وحي د باندې راځي که نه راځي؟ نو هغه وحي را باندې رااله چې الحمام والیمام والسرد الصوام. الحمام والیمام، حمام کوترې ته وایي، یمام ځنګلي کوترې ته وایي، والسرد الصوام او هغه مرغۍ چې ټول عمر روجي که نه ګډې وډې له ځان نه جوړې کړې. هغه ویل خپلو کسانو ته ویل هلکه وایي نر سړی هغه دی چې د میدان نه وتښتي، دا سړی خو زه پاوتو بوتو سره. نو هغه دروغجن پیغمبر چې و نو هغه خپله اهلیه د ځان څخه پاس کېنوله وتښتېد، هغه هم وتښتېدو او لشکر والا هم وتښتېدو. خو عجیبه خبره دا ده چې دې طلیحه اسدي بیا وروستو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې توبه ویسته او بیا پوخ مسلمان شو. هغه وخت کې د نبوت دعوه کړې، وروستو بیا مسلمان شو. نو بهرحال مقصد مې دا دی چې وحي دا د علم درېیمه ذریعه ده، واسطه ده، وسیله ده. نو حواس چې په کوم ځای کې کار پرېږدي عقل کار شروع کوي، او عقل چې په کوم ځای کې کار پرېږدي نو هلته وحي. لہذا د وحي خبره که ستا په ذهن کې نه راتله، ستا عقل نه منو ده، نو ته به دا نه وایې چې دا وحي غلطه ده، یاره زما په عقل کار نه ورکوي. که د وحي خبره ستا عقل ومنله او تی بیا منې، نو بیا ته د وحي منې که د عقل منې؟ بیا خو تا د عقل ومنله. نو د الله منل څه ته وایي؟ د الله منل دې ته وایي که ستا عقل یې مني او که نه مني، ته به دا خو
حکم چې کوم دی نو دا به مني. بس د دې ته یو مثال ویم، دا ګوره ډېره د عقیدې خبره ده ځکه ډېر په وضاحت سره کو. یو عالم نه چا تپوس وکړو چې تاسو وایئ چې یاره یو مسلمان په قبر کې کېښودی شي نو نکیر منکر فرشته وله راشي او هغه ورته من ربک، ستا رب څوک دی، دین دې څه دی، او که نیک عملی نو قبر ورته پراخه شي، او که بد عملی نو قبر پرې تنګ شي. نو زه ټیک ده دا خو چې په قبر کې کېدو دا خبره خو مونږ ومنله. نو که یو سړي ته قبر نه دی نصیب شوی، خدای مګه په دماکه کې الوتی دی پوټي اړوشته نه، دله به دا نکیر منکر کم ځای کې راځي. یا چې کوم دی نو مثلا یو سړی سوی دی او د هغه ذرات اړو چاته میلاو شوي نه دي، او یا د هندوان خپل مړی چې کوم دی نو هغه سوځوي او هغه ایره په دریاب کې بهوي، نو ستاسو دا نکیر منکر به د ایرې له په کوم ځای کې راځي. یا یو سړی چا خدای مګه ځنګل ته تللی او زمري خوړلی دی، نو خو د زمري په خېټه کې دی، نو دله به دا نکیر منکر د زمري خېټې له راځي. سوال نو ستاسو د عذاب قبر دا فرشته به دې کسانو له څنګه راځي یا کوم څه چې د سره نه قبر نه دی نصیب شوی. نو یو پکې لطیفه راځي هر کال کومه مونږ ته به خپل استاد ویل واقعي دا خو ډېر ګران کار دی یاره، واقعي چې هندو چې په دریاب کې وبهی دله سزا ورکول خو ډېر ګران کار دی، او یا چې د کم سړي د قبر نه لی میله او دله نکیر منکر را لېږل خو واقعي ډېر ګران کار دی. خو هله ګران کار وی چې الله ما او تا ته حواله کړی وی چې تاسو تپوس وکړئ. الله ته خدا څه ګرانه نه ده. نو اوس دا خبره دیو په عقل باندې وتلله او زمونږ ایمان دا دی چې الله رب ذوالجلال چې په دنیا کې څه کولی شي په هغې قادر دی، نو په برزخ کې هم چې څه کولی شي الله تعالی په هغې باندې قادر دی. او په قرآن کې دې جواب موجود دی، داسې هم نه ده پرېښ. ابراهیم علیه السلام د الله نه سوال وکړو کیف تحیی الموت، الله ته دا مړي څنګه را ژوندي کې؟ نو الله تعالی ورته څه وایي اولم تؤمن، ولې ستا په یقین نشته؟ ابراهیم علیه السلام ویل الله ویل ولې مې په یقین نشته، خو دا مړي د ژوندي کولو تپوس مې نه ځکه وکړو ولکن لیطمئن قلبي چې زما زړه مطمئن شي. نو دا پر درېمه سپاره کې دي. نو الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وایي شابه څلور مرغۍ راواله او فصرهن، خپل ځان سره عادت که او د عادت کولې ورته ځکه ویل که سبا له دا مړي شي بیا یې ذرات را یوځای شي چې دی وی پېژني چې دا مکه مرغۍ دي کومې چې ما وجلې وي، که نورې وی نو کېدای شي د ده بیا خیال کې به راغلی چې کېدای شي بله مرغۍ. نو څلور مرغۍ به راوالې او ځان سره بیا عادت کړي چې ښې وپېژني چې دا زما هغه مرغۍ ده، او بیا یې قتل که او بیا یې چې کوم دی نو من کل جزء علی جبل ده که زما نه هغه تېر کېږي، نو بیا به چې کوم دی نو دا به ټوکړې ټوکړې کې په هر غر په سر باندې به د دې څه نه څه ذرات کېدي. نو څلور مرغۍ دي، نو د دې یوې خپه او د بل سر او د یو څانګ هغه په هغه غر دی او د دې بل خپه او د بل سر او هغه په هغه دی، مړه ټولې تس نس ویشت. بیا ورته الله ویل ثم دعوهن، اوس ورته آواز وکړه. چې ابراهیم علیه السلام ورته آواز وکړو نو په هوا هم رانلي، ولې که په هوا راغلي بیا به خیال و چې کېدای شي دغه مرغۍ په ځای بله راوالوته په ځمکه په خپلو خپو، نو د دې مرغۍ سر د دې غر نه را روان دی او د دې هغه څانګ د هغه ځای نه را روان دی او دا بله پوښتۍ د دې ځای نه را روانه ده او اقه ذرات د هغه ځای د دې ځای ټول راجمع شو او هغه مرغۍ روغه جوړه شو. الله وایي زه دقه شان راټولوم، بیا دقه شان یې راټولوم. نو لهذا که هندوان خپل مړی په دریاب کې موبیئ، الله ولا د ذرات راغون کی او پرشتې دیګنه وسې تپوس وکړه او سزا ولا شروع کی. څنګه شروع کی؟ نو مونږ خو ویل هره خبره خو زمونږ عقل تسلیمول څه ضروري خو نه دي، وحي ویم دیتا. نو بهرحال ما تاسو ته د وحي خبره وکړه چې وحي په مختلفو معنو کې استعمالي، لیکن چې لفظ وحي راشي نو دا په انبیاو باندې راغلي وحي ته ویل کېږي او د هغې ضرورت مې هم درته بیان کو. او ضرورت چې دی نو هغه دا دی چې انسان په خپل مقصد وپېژني او مقصد به هله پېژني چې کله تا ته علم حاصل شي. نو د علم دا درې ذرایع دي او هر ذریعه باندې ما تاسو ته بحث وکړو. لہذا سنه سبا انشاءالله د وحي متعلق تاسو ته ذهن کې خبر راغلی. اوس یوه خبره په نبی علیه صلات وسلام باندې به څنګه وحي راتله؟ په نبی علیه صلات وسلام باندې نو په نبی علیه صلات وسلام باندې د وحي د راتلو شپږ طریقې دي. دوه خو نبی علیه السلام په حدیثو کې په خپله بیان کړي. عایشه بیبي فرمایي وای حارث ابن هشام دا یو صحابي دی، د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې د الله رسوله په تا باندې وحي څنګه راځي؟ وای نبی علیه السلام وایي چې په ما باندې دوه طریقو باندې راځي.
یو کله کله ما باندې داسې اواز راشي د جبریل علیه السلام، زه وینم نه، خو د جبریل امین اواز په ما داسې را روانې مثل سلسله الجرس. دا ګنټۍ چې څنګه دا ټلۍ چې څنګه اواز کوي، دا اواز د ګنټۍ چې څنګه اواز دی، دا ټنګه دقه شان ګونګوناهټ، یا بعضو صحابه ویل چې د مچو د بنګاري په شان اواز موږ د نبی اسلام په خوا کې واورېدو. نو وایي په دې طریقه په ما وحي راځي. او د ګنټۍ د اواز ته تشبیه ولې ورکړه؟ وایي وجه د هغې دا ده چې که ستاسو خیال لکه سړی چې دا ګنټۍ وهي ټلی، نو ګوره دا سټک ورته راخلاص کړي، نو بیا دې په منځ کې اخوا کړی که نه، نو په منځ کې ته اخوا کړی خو هغه اواز ختم شوی نه مسلسلي. نو دقه شان جبریل امین چې به راغی نو مسلسل به نبی رسول الله ته دا وحي سا به بګې ناغست، مسلسل به نبی رسول الله ته دا وحي اوروله، تر دې پورې چې نبی رسول الله به ورسره یو ځای لګیا او یادولی به چې هېر رانه نه شي. نو بیا الله منع کړو لا تحرک به لسانک، چې تا ته کله وحي جبریل امین اوري نو ژبه به ورسه نه خوځئ. ان علینا جمعه وقرآنه، دا زموږ ذمواري ده چې موږ یې جمع کړو او بیا یې ستا په ژبه باندې د قرات دپاره جاري کړو. نو د وحي یو طریقه دا وه چې په نبی رسول الله باندې به آواز مسلسل، او د ګنټۍ سره بله تشبیه دې وجې نه ورکړه چې جهت به نه معلوم، لکه نبی رسول الله ته به دا پته نه لګېده چې جبریل امین دی ښی طرف ته دی او که ګس طرف ته دی، که مخې ته دی او که شاته دی، دا آواز به د هر جانب نه نبی رسول الله ته را روان. دا داسې عجیب و غریب. او د ټولو نه د وحي سخته طریقه دا وه تر دې پورې چې نبی رسول الله عایشه بیبي فرمایي وایي په سخته یخنۍ کې به د نبی رسول الله نه خولې روانې شوې چې کله به وحي شروع شو. او زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي وایي زما په پتون باندې نبی رسول الله یو ځل سر مبارک ایښی او وحي شروع شوه، وایي ما وی چې زما نه دا بدن جدا شو، دومره د نبی رسول الله بدن دروند شو. نو د وحي دا طریقه چې د جبریل امین جهت به نه معلوم او د ګنټۍ په شان په تسلسل سره به آواز را روانو، نو دا طریقه به په نبی رسول الله ډېره زیاته سخته وه. وایي په اوښ باندې سورو او وحي شروع شوه، نو د ډېر دروندوالي د وجې نه هغه اوښ کېناستو په ځای باندې. نو دا طریقه چې و نو دا ډېره زیاته سخته وه. او په دغه حدیث کې دویمه طریقه دا ښولې ده چې تمثل ملک، دا پرشته چې دی نو دا انساني شکل جوړ کړي. او نبی رسول الله د ټولو نه اسانه طریقه ده چې جبرائیل امین چې کم دی نو دا په انساني شکل کې راشي. او تاسو ته پته زیات تر چې به جبرائیل علیه السلام د کم صحابي په شکل کې راتو، نو دغه صحابي نوم دی دحیه کلبي رضی الله عنه. دحیه خلکو به راخیال چې دحیه کلبي راغی او هغه به جبرائیل امینو. او وایي د هغه انتخاب یې ولې کړی، وایي ظاهري د صورت او د باډۍ او د جوسې په اعتبار سره هغه ډېر خوبصورته صحابي. نو دحیه کلبي په شکل کې به جبرائیل امین چې کوم دی نو دا راتو. خو دا ضروري نه وه، کله کله به د یو ناشنا سړي په شکل کې راغی. لکه عمر رضی الله عنه فرمایي وایي یو ځل موږ په مجلس کې ناستو مسجد نبوي کې، وایي یو ناشنا کس راغی تکې سپینې جامې اغوستې او دغه شان ویښتې چې دی نو دا تک تور دي، جامې تکې سپینې دي، ویښتې تک تور دي، ځوان هلک دی. او نبی رسول الله چې ناستو د تحیات په شکل کې او راغی نبی رسول الله فاسند رکبتیه الی رکبتیه، د خپل زنګونان د نبی رسول الله د زنګونانو ته مخامخ کړو او لاس یې داسې پرې زنګونانو تحیات کې چې موږ څنګه لاس دغه شان کېناست. اوس موږ سوچ کوو چې خدایه دا سړی خو د مدینې هم نه دی، ولې چې دلته اوس ناشنا سړی راننوځي موږ ټول ته پته لګي چې میلمه دی، ولې لرې لرې علاقو پورې خلک د خپل علاقې خلک پیژني، دا سړی خو تر لرې لرې پورې زموږ د علاقو نه دی. عمر رضی الله عنه فرمایي سوچ یې موږ وکړو. او دویمه خبره دا ده چې مسافر هم نه ښکاري. وجه دا ده چې کوم سړی به په هغه وخت کې د سفر نه راغی نو هغه به د په اسونو به راتلو، په اوښانو ټوله لار باندې به د دوړو والی او په دې خاورو کې به سملاستلی نو ګډ وډ به او که جامې به هم بدل کړې نو موږ چې لږ سفر وکړو د چهرې نه هم پته لګي که نه لګي. یاره یو دوه هفتې سړی و یاره ډوکو باندې مې درد دی، سفر مې کړی دی او زرې زرې مې داسې وایي که نه. نو په دې سړي باندې د ستړیوالي د تکاوټ اثرات هم نشته، علاقې والا هم نه دی چې موږ یې وپېژنو. او د نبی رسول الله نه داسې بې باکه تپوس وکړو مل اسلام، د الله رسوله اسلام څه ته وایي، ایمان څه ته وایي، اخلاص څه ته وایي. دا تپوسونه یې وکړو، نبی رسول الله به جوابونه ورکول. بس سړي چې څومره سوالات وکړو نبی رسول الله ولې ټول جوابونه ورکړو او سړی چې کوم دی نو سلام یې وکړو لاړ مجلس نه لاړ. وایي نبی رسول الله فرمایل وایي تاسو دا میلمه وپېژاندو؟ موږ ته چې د الله رسول موږ خو نه پېژنو. وایي هذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، دا خو جبریل علیه السلام راغلی او تاسو ته ستاسو دین ښودو. ډېر سوالات د صحابو په زړونو کې وو
خو د نبی رسول الله د یری نه به نشو کوله ولې چې قران ویلو چې ګوره د نبی رسول الله نه ډېر ته پوښتنه نه کوي دا چې څنګه دی دا بل به څنګه چلی داسې ډېر بچ نبی رسول الله سوي هغه کوي خو صحابه په ډېر یری نه د نبی رسول الله نه تاسو نشو کوله اوس د بعضو صحابه په ځل کې ډېر سوالات خو هغه کولای نشو نو الله تعالی جبرئیل امین راولېګو د هغه صحابه د زلونو ترجمانی وکړه هغه جوابونه نبی رسول الله ورکړ نو مطلب دا دی چې د وحی یو طریقه د ګنټۍ په شان आवाजو دویم د وحی طریقه په انساني شکل کې راتللو دا طریقه د ټولو نه اسانه و هغه ولنې د ټولو نه ګرانه و درېمه طریقه د وحی اصلي شکل دی نو نبی رسول الله جبرئیل علیه السلام په اصلي شکل کې درې ځل لیدل یو په غار حرا کې چې نبی رسول الله والسلام ته جبرئیل امین راخاره شو نبی رسول الله فرمایل وای دا ټول افق د اسمان د ټولي کنارې په ناکړه دومره غټ فرشته او دیم د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتهى په خوا کې نبی رسول الله چې ما صحیح جبرئیل علیه السلام ته لیدل شپږ سو وزری دي او الله غله ډیر غټ جوسو بدن ورکړي نو دوه شو او دریم ځل د نبی رسول الله په فرمایش باندې اگر چې دا روایت وي سندن لږ ضعیف دی خو نبی رسول الله په مکه مکرمه کې په مقام اجیاد کې جبرئیل علیه السلام چې دینو دای په دریم ځل لیدل نو په اصلي شکل کې جبرئیل امین راتلل د وحی درېمه طریقه ده یو د ګنټۍ په شان आवाज یو انساني شکل یو اصلي شکل دا درې طریقې شوي څلورمه طریقه کلام الهی بلا واسطه د الله تعالی د نبی رسول الله سره کلام نو دا وحی کله شوی دا د معراج پرشته شوی په میانس کې پکې د سره نه واسطه نه و چې جبرئیل امین ته وته دا وای نه براه راست نبی رسول الله والسلام د الله نه اوریدلی دا د وحی څلورمه طریقه چې جبرئیل امین را لېږي او دغه په ذریعه جواب را لېږي دا وحی ده او چې براه راست وته وای دا وحی دا څلورمه طریقه ده او پنځمه طریقه نفس پر رو د نبی اسلام په ځل کې خبر اچول کله کله به صحابه د نبی رسول الله والسلام نه خبرې تاسو کو نبی رسول الله بلک سوچو کو او بیا به جواب ورکو نو دا به ولي کو دا سوچ الله به ځل کې خبر ور واچول نو دا د وحی پنځمه طریقه نه او شپږمه طریقه د وحی رؤیا صادقه نبی رسول الله چې به څومره خوبونه لیدل شیطانی خوب پیغمبر ته ناراضي پیغمبر چې کم خوبي نه دا رښتونه خوبي نو د شپږو طریقو سره به الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی را لېګل کله به دا आवाज راولېګو کله به په انساني شکل کې فرشته رااله کله په اصلي شکل کې رااله نبی رسول الله برای راست غوښتو دا د الله تعالی سره برای راست ملاقات او بل چې کوم دینو پزله کې خبر اچول او شپږم نمبر رښتینی خوابونه دا چې کوم دینو دا هغه طریقې چې په دې طریقه باندې با وحی راتله وسته ته صرف دا خبر وکم چې د قران نزول دو ځل شوه یو ځل په یو شپه باندې موږ چې ان انزلناه فی ليله القدر الله ما دا ټول قران په ليله القدر کې نازل کړ تاسو به سوال دا کوئ چې قران خو په درې شو کالو کې نازل شوی دا څنګه په یو شپه کې ټول قران نازل شو نو یاد ساته چې په لوح محفوظ نه اسماني دنیا ته یعنی په کم ځای کې چې د ازل نه لیکل شوی دا قران د اقا زین دی نږدې اسمان ته چې را منتقل شوی دا په ليله القدر کې او په یو ځای باندې دنیا ته نه راغلی خو دی نږدې اسمان ته الله تعالی په یو شپه کې دا ټول قران را منتقل کو هغه لوح محفوظ نه لیکل شوی خو دا قران په هغه وخت کې او په کوم وخت کې چې را دنیا هم نه و قران خو هغه وخت کې لیکل شوی دا د الفاظ به داسې کلمات به نو بیا دا هغه لوح محفوظ نه دی اسماني دنیا ته په یو ځای باندې په یو شپه کې چې کوم دینو په ليله القدر کې دا قران نازل کو بیا پروتو په کوم ځای کې په اسماني دنیا کې نو بیا چې کله نبی رسول الله ته پیغمبري ملاو شو نو بیا به الله تعالی جبرئیل امین ته ویل شه اسماني دنیا کې ستاسو قران دی کنه دا غینه پلان کې آیات اوچت کوړې نو د لوح محفوظ نه اسماني دنیا ته په یو ځای راغله دې ته وی ان انزلناه فی ليله القدر او د اسماني دنیا نه زمګي ته چې په 23 سال کې راغله دې ته تنزيل وی په مزه تنزيل په مزه تدریج په مزه چې کوم دینو دا په 23 سالو کې دا نازل شوی دی اوه اسماني چې څومره کتابونه ټول په یو ځای نازل شوی موسی علیہ السلام ته تورات د ټول بند ملاو شوی دا درواله وزه زبور شریف په یو ځای ملاو شوی دی انجیل شریف په یو ځای ملاو شوی دی خو قران دا په یو ځای نه دی ملاو شوی دا لګ ملاو شوی دی
وای دې کې حکمت څه دی؟ حکمت پکې علماو یو دا لیکلي چې قرآن ټول په یو ځای نازل شوی وي نو ټول احکامات به په یو ځای لازم شوي وي. نو هغه ټایم کې خو ماحول نو برابر کنه داسې ټول شریعت په یو ځای څنګه په سړي باندې بار کې نو بیا به د خلکو اسلام ته به املا ماته وي. یوازې د شراب په حرامولو کې څو مونږ چې وایو څو سټیپ اخیستی شوي څلور. اول یې لږه اشاره ورکړه بیا یې داسې مانځه په ټایم کې او بیا داسې اشارې کوو دا ښه کار نه دی او په څلورم ځل یې حرام کړو. نو دا په لږ لږ په مزه مزه راتلو کې حکمت دا و چې په یو ځای باندې په انسانانو باندې د احکامو بوج را نشي. موږ ته خو ماحول برابر و موږ راځو کنه. موږ خو داسې زمانه کې راغلي یا د صحابو نه پس دور داسې راغلی چې ماحول برابر و نو ځکه بیا په قرآن باندې عمل هغو ته اسانو. نو یو د دې وجه دا وه. دویمه دا ده چې په دې قرآن کې اکثر د سوالاتو جوابونه دي. مشرکینو دا سوال وکړو نو الله پې دا جواب راولېږو. نو که دا جوابونه د مخکې نه په دې قرآن کې نازل کړي وي نو بیا به د سوال څه فایده باقي نه وي پاتې شوي. نو دې وجې نه په مزه مزه نازلولو کې چې کوم دی نو هغه دا حکمت و. یو دا چې په یو ځای ټول احکامات را نشي، یو دا چې په دې کې سوالاتو جوابونه دي نو چې سوال وشي چې جواب ورته میلاو شي. او بل په بار بار وحي سره به نبی علیه السلام ته سکون میلاوېدو چې الله یاد کړم. هغه د جبرائیل امین راولې و یو ځل جبرائیل امین ډېر وخت رانغی. نو چې ډېر وخت رانغی نو نبی علیه السلام ته چې کله جبرائیل امین راغی ډېر خوشحاله شو چې وحي به ایساره شو. نبی علیه السلام به اسمان ته کتل بار بار چې څه وجه ده ما ته بره نه پیغام رانغی. نو د بار بار د جبرائیل امین راتلل دا د نبی علیه السلام دپاره د تسلی ذریعه و. نو چې جبرائیل امین ډېر وخت پس راغی نو دغه ورته وایي نبی علیه السلام ورته وایي څه وجه ده جبرائیل امینه چې ته چې کوم دی نو لکه ډېر وخت پس رالې. نو هغه ورته څه وما نتنزل الا بامر ربک. ستا څه خیال دی چې زم په خپله مرضۍ بس رالوځم او راځم لاندې؟ نه، موږ هم د الله د حکم نه بغیر یو وزر هم نشو والی پرم نشو والی. دا خو چې الله ووایي زه راشم. نو لهذا د نبی علیه صلات وسلام خواله بار بار راتلل چې کوم دی نو دا د نبی علیه صلات وسلام دغه ذریعه و د تسلی ذریعه و. بیا که موږ قرآن وایو نو په دې کې بعضې صورت ته مکي صورت لیکلی بعضې ته مدني. نو د دې مختلف قسمه علامتونه خلکو خولی دي خو آسان علامت یې دا دی چې د نبی علیه السلام د هجرت نه مخکې کوم صورتونه نازل شوي دي ته مکي وایي او د هجرت نه پس چې کوم نازل شوي هغې ته مدني وایي. اگر چې په مکه کې نازل شوي ډېر آیاتونه داسې دي چې هغه د مکې په خاوره باندې نازل شوي دي لیکن ویله کېږي ورته مدني صورت ولې چې د هجرت نه پس نازل شوي دي. نو تاسو آسان تعبیر چې کوم دی نو دا په خپله دغه کې کېدی ذهن کې چې په کم صورتونه د هجرت نه مخکې نازل هغې د مکي وایي او کم چې وروستو نازلي هغې د مدني وایي. بیا به موږ ته څه پته لګي چې کم مخکې کم وروستو وایي. یو علامت بعض